دا اسکندر ذوالقرنین دی لګیا دی په دنیا باندې قبضه کوي، دنیا باندې قبضه کوي، یو ملک فتح کوي، بل ملک فتح کوي، چین ته ورسېد، دنیا قبضه کړه، چین ته ورسېد. د چین یو شهزادګۍ وه ډېره زیاته هوښیاره وه، هغې چېرته د تصویر پیدا کړی چې دا څنګه سړی دی چې په دنیا پسې نښتی دی، یو ملک هم فتح کوي، یو بل ملک هم فتح کوي. خیر هغه خو د یو ښه مقصد دپاره فتح کوله چې دا ملکونه به فتح کم او اسلامي خلافت او د صحیح طریقې سره به په دې کې د اسلام د احکامو تنفیذ به راشي. اوس امریکا هم لګیا ده، یو ملک نیسه او بل ملک بل ملک نیسه، دا خو خپل غرض دی پکې چې چا نه به تیل وګټم او چا نه به هیرې جواهرات وګټم او چا کې هغه څه شی دی پروټین دی او که څه نوم نمره یې شو راته هغه ایټم بم کې څه استعمالیږي. نو دا داتونه او دا قصې پسې به پکې د هغه ملکونو ته ورسوم چې دا معدنیات او ذخایر قبضه کم، لیکن د هغه مقصد جدا و. نو د چین یو شهزادګۍ وره د تصویر یې چېرته په چا جوړ کړی او ځان سره یې ښودی دی چې کله په چین علاقه باندې حمله کوي نو فوجونه یو طرف ته کېښودل، چې حمله کو نو د فقیرۍ لباس واچو، بلکل د فقیرۍ ځان نه یو ملنګ جوړ کړ او فوج ته وی زما د حکم انتظار وکړئ دلته کښېنئ، زه به د فقیرۍ جامه کې په خپله ځم حالات ګورم، معلومات کومه چې حمله د کم طرف نه وکړو، د بل چا باندې اعتماد مې نشته، او علاقه ګورم، د هغې فوج به وګورم، د هغې وطن به وګورم. نو جامع بدله کړه چې ما څوک ونه پېژني، او د ملنګۍ او د فقیرۍ لباس یې واچو او ورننوت. چېرته هغه شهزادګۍ بره ناسته وه په خپل محل کې او دې یې صحیح کړ، ملنګ یې صحیح کړ. چاته یې ویله که تاسو ورشئ دا ملنګ نه مټه ونیسئ، ما راوله یری اوس دې سره خو یې تصویر پروت و، کلک یې د مټه ونیوه. او دا خو ته بادشاه ګیر شویله زمونږ ګوتو له خدای راوستی او ورته یې جیل کې واچوي. فوج جیل ته فوج ته پته نه لګي چې زمونږ بادشاه خو شهزادګۍ ګرفتار کړ. هغې خو وایي چې زمونږ بادشاه تللی دی، خپل معلومات کوي، راځي به د حملې حکم به کوي، منځ کې ګرفتار شو. شهزادګۍ حکم وکړه، شهزادګۍ ته هم پته وه چې ده د دې فوج طاقت مونږ نشو لرلی، که دې مونږ مړم کړو نو بیا به زمونږ ډېره بدر وځي. اوس خو ځکه زمونږ بادشاهي اونیسي جوړه ورسره وکړو نو مونږ جمدي خو به پرېږدي که او که چېرته دې مړم کړو د دونه فوج او دومره لښکر د دنیا قبضه کړه، مونږ به هم قبضه کړي، بیا به رانه انتقام ولي چې څه چل به راسره کوي، وجنو یې نه خو یو طریقه باندې ولې اصلاح کوو. دا بادشاهي هم په عقل کېږي، په بې عقلۍ ګرانه ده. جیل کې واچو، حکم یې وکړه د جیل داروغه ته چې ډوډۍ پې بنده کړي، اوبار څه پې بند کړي، تیار څه پې بند کړل، 3 ورځې پسې ځان ته حاضر کړل. هغې شهزادګۍ قیمتي لالونه او جواهرات او سره زر او سپین زر د دنیا چې کوم قیمتي هیرې دي ورته مخې ته کېښودې. بادشاه سلامت اوږې وی او ډېر اوږې، تږې مې وی او ډېر تږې م وی د دنیا قیمتي شی مې درته کېښود، په دې د خپله تندم ختمه کړه، لوږه دې ختمه کړه. بادشاه لاندې ګوري، سلطان اسکندر لاندې ګوري، وی شابه که نه دا هیرې دي قیمتي، د یوې یوې هیرې په کروڑونو درهم قیمت دی، د یو لال کروڑونه درهم قیمت دی. زما بادشاه کې چې مې کمې قیمتي هیرې او سونا او ارس لیدل دته مې مخکې ښودې دي، شابه په دې خپله لوږه ختمه که، په دې د خپله تنده ختمه که. نو دې ورته وي دا خو نه خوړی شي او نه سکې شي، په دې خو زما لږه او تنده نه ختمېږي. وی همدا شی در کوم، بل شی موږ سره نشته. ده وله دیکه ورکړه، وی دا مې نه دي پکار، دې وخت کې دا ماله فایده نه راکوي. وی خلال شي یو موټی اوربشې وټکوي وروړی ول. اوربشې اوس لږې قیمتي دي، لیکن مخکې د اوربشې قیمت نو غریبه غریبۍ کې چې به د چا خوراک و اب اوربشې وي، غنم جوار به چا نه موندل، اوس اوربشې څوک نه موني. یو موټی اوربشې وله وټکوی راوړی والا، داسې لږې غوندې دی، یو 2 پیسو اوربشې وله وټکولې او مخې ته یې ورته کېښودې، وی ده که نه په دې دې لوږه ختمه کوي ډېره ښه ده. هغه اوربشې وخوړوي، څنګه شوې؟ وی برابر شوم. وی ګوره بادشاه پته ولګېدله چې ستا د زندګۍ او د ژوند دپاره کم شی ضروري دی. دغه هیرې لالونه جواهرات او سره زر که اوربشې وایه، وی اوربشې مې ضروري دي.
وی جون به دې په څه بچ کېږي؟ وی په دې اوربشو به بچ کېږي. وی اثر ملک په مخ اغشتی دی د دنیا دپاره، کله یو ملک قبضه کې او کله بل قبضه کې او کله بل قبضه کې. چې کم کې اوسېدې دونه اوربشې دې پکې کېدې چې ستا ګزاره پې کېده. عجیبه ده، عبرت خبره ده که نه؟ کم ملک کې چې اوسېدلې دومره اوربشې پکې کېدې چې ستا پې لوږه ختمېده، ستا د قوم لوږه پې ختمېده. ملکونه فتح کې، هیرې ګټې، جواهرات ګټې، سره زر ګټې، بلډینګونه او محلات ګټې، هغه دې په کار شو؟ اوس دې څه په کار شو؟ هغه شی دې په کار شو. ما خو درته مخکې کېښود، دیکه دې ورکړه او کاغه د 2 پیسو اوربشې دې په کار شوې. بادشاه سلامت دغه اوربشې وخوره چې خیرت ته پې روغ لاړ شي. هیرې جواهرات فایده نه در کوي. اخو پوه شو؟ وی ځه شهزادګۍ ورته وی در باندې مې رحم وکړه، څه درته نه یم په مخه دې ښه. بادشاه فوج ته حکم وکړي باس دا ما دپاره عبرت دی، ځای چې زه فوجونه واپس کړي. نور مې د دنیا ګټه او د دنیا فتوحات ته نی پکار. بس ځای فوج ته حکم وکړ ډېرې علاقې مو فتح کړې، خپل رب دې نه پس راضي کې او د اوربشو ډوډۍ وخورئ، مال پرېږدئ، دولت پرېږدئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دا سوچ به وکړو چې مونږ قیامت له الله له څه وړي دي او څه مو ګټلي دي. حدیث پاک کې راځي یو سړی ډېر زیات مالدار د قیامت پر ورځ به الله ځان ته مخامخ ودرئ، بنده ما خو دله مال در کړی و که نه، څه دې پکې کړي دي؟ دولت مې در کړی و، څه دې پکې کړي دي؟ دی وایي الله ما خو پکې دونه تجارت وکړه که نه چې تا ماله 1000 را کړی و ما ته کورونه درله جوړ کړل، تا ماله 100 را کړی و ما ته درته اربونه جوړ کړل، بلا بلډینګونه مې ترې جوړ کړل او ډېرې زیاتې مې کړې هغه پیسې، او ته ما پرېږده چې دنیا ته لاړ شم چې دله یې راوړم. الله ورته وایي حدیث کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي شا پرېږده مخکې وګوره، مخکې دې څه رالیږلي دي. دنیا دې ختمه ده اوس، هغه دنیا دې اوس نشته. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي. دې بخي طرف ته وګورې الله مخکې خو څه نشته، مخکې به وګورې الله اسم نشته، ګس طرف ته به وګورې الله اسم نشته. وی شا پرېږده چې مال دې ډېر کړی دی، خو الهاکم التکاثر د دې مال ډېروالي غافل کړی وي د دې مخکې ژوند نه که نه، د آخرت د ژوند نه. وی لا صفونه به فرښتو ته حکم وکړي وبنیسي او اخر جهنم ته به ورغوزار کړي. رونو مونږ د دنیا مال او د دنیا د مال ګټې، د دنیا جاه منصب او د دنیا دولت او د دنیا حرس او د دنیا مالونو دی غافل کړي و خیرته میر کړي. حضرت حسن بصری رحمه الله دا یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی، ډېر لوی شخصیت جناب. دومره لوی سړی تیر شوی دی چې زمونږ د احادیثو استاذ دی او په بخاری شریف کې او دارنګې په دې نورو کتابونو کې د احادیث نقل کېږي. او جناب د تصوف په دې پیرانو کې د دې ټولو پیرانو پیر دی، د ټولو په سلسله کې د ده نوم شامل دی. یو زمانه کې تاجر و، زبردست تاجر او ډېر زیات مالدار و. بادشاهانو له به تحفې تحایف وړل. نو د روم یو بادشاه هرقل بلا سامان یې راواغېشت او قیمتي قیمتي څیزونه او یې زه هغه له تحفه وړم. چې څنګه راغې نو بادشاهانو ته خو نیغ په نیغه نزدېکت ګران دی. یو دوست وزیر هغه له هم څه تحفه یوړه، ورته یې وزیر صاحب ماله د بادشاه نه د ملاقات ټیم وله، ما وله څه تحفې تحایف راوړي دي، ملاقات به م ورسره وکړو او تحفې تحایف به م وله ورکړو. وزیر ورته وی چې داسې پروګرام دی چې اوس نه کېږي، بادشاه چېرته روان دی او یو ناشنا سیل دی، ته به م را سره لاړ شئ او چې کله بادشاه واپس شي بیا ستا ملاقات به ورسره برابر کړو. ډېره ښه ده. حسن بصري وی د روم زما دغه اشنا دوست وزیر دی، زه ورسره روان شومه، لویه قافله د بادشاه دی، وزیران دی، ښځې دي، هلکان دي، قسم قسم خلق دی، د کلي نه بار یو اعلا غوندې ځنګل او په ځنګل کې یو بهترین باغ دی، هغې ته ټول خلک لاړل. کوئی زما دی دوست دی وزیر مال یو خیمه برابر کړه چې ته په دې خیمه کې کېنه تماشه کوه او چې کله واپس شم بیا به سره خبرې اترې کوو. ما دا سوچو چې بادشاه به ښکار له راغلي، دی به ښکار کوي یا اکثر دا بادشاهان دا یو بل سره د اسونو او د اوښانو زغل کوي، دا مقابلې کوي، دې له به راغلي، سیر و تفریح له به راغلي. وی جناب ګورمه چې د دې باغ او د دې ځنګل په دا منځ کې یو خیمه ده
او ډیره قیمتي اعلا د سرو زرو چړاو پې شوی دی او د هغې خیمې نه ګیر چاپېره په پردوم سره زر دي او چې کم د هغې هغه پړي دي هغه ډېر قیمتي او اعلا وی یو ډله ځي هلکانو د جینکو د بوډاګانو لښکر بادشاه وزیران او هغه خیمې ته ځي او د هغه خیمې نه تاویږي او یو کس پکې ورننوځي واپس راځي وی افسوله کې مې سوچ کو چې بنده دا خیمه کې څه دي او دا خلق دې خیمې ته څه دپاره ځي وی چې ماسخوتن شو زما هغه دوست وزیر راغی او ما سره کېناستو مې چې لکه ما خو سهر نه اوسه پورې لویه تماشه ولیدله خو په دې مې پوه کړه چې دا څه شی دی یاره سړی وی زمونږ بادشاه دی خو د هغه یو زوی ومړ دی او دې خیمه کې د هغه قبر دی او دا نن د هغه عرس و کال په کال د هغه برسي کېږي عرس کېږي او دا تا چې څو لیدل دا کار کو دا تاسو څو کړل وی تا ولیدل لومبې چې یو ډله ورله لویه ډله دا د ټول روم طبیبان او ډاکټران او حکیمان دی ورغلل او د بادشاه د هغه خیمې نه چکر یې ولګاو او چې مشر ډاکټر او طبیب و هغه بیا وردن نشو او د بادشاه د هغه زوی خیمه چې زوی قبر کم ځای دی هغې ته وردنوت او ورته وي د بادشاه زویه مونږ تا پسې ډېر خفه یو بادشاه خفه دی مونږ د ټول روم ډاکټري طب او حکمت راوړی دی که په ډاکټرۍ او طب او په حکمت ته جمدی کېږي نو چې څومره خواري د مونږ یې کوو مونږ کوشش کوو چې تا جمدي کړو چې بادشاه خوشحاله شي خو افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې هغې مرض په چا ولګي نو په طب او په ډاکټرۍ واپس دا بیماري نه ځي داسې درونو که نه ده یو بیماري ده چې هغه دا ناقابل علاج ده چې هغې ته بوډاپه وایي بوډاوالی چې راغی سړی ځوانېږي نه او دویم مرګ چې راغی نه د ډاکټر بچ کولی شي نه د ساینسدان بچ کولی شي نه د امریکې او د بش د عارضي مجازي طاقتونه بچ کولی شي خبره ختم نه ډاکټر ورته وایي هغه مشر طبیبه چې افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې د هغې علاج چا سره نشته دا بیماري چې راله سړی ته واپس نه خلاصېږي مونږ بې بسه یو سلام علیکم وی ورپسې دویمه ډله تا ولیده چې ورننوته هلکان او جینکۍ او خشته ښکلې لباس والا او په ځان یې د کالو انبارونه جوړ کړي هغې ورغلل چې د بادشاه زویه مونږ په تا پسې ډېر زیات خفه یو او مونږ د ټول روم حسن راوړی دی بعض انسانی هغه د حسن نه مجبور شي نو خبره مني نو مونږ حسن راوړی دی که ته په حسن جمدی کېږې تا نه زمونږ حسن قربان دا ټول حسن در نه قربانو افسوس معامله دی د هغې ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا حسن څه شی دی داسې ده که نه ده الله د چا په حسن څه کوي د حسینانو خشته او ډولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله جمیل الله ډېر زیات ډولې دی چې مخلوق یې خشته ښکلې پیدا کړی دی چې د الله ذات به څومره خشته او څومره ښکلې وي الله دې زموږ دیدار نصیب وګرځولی کړي نو هغه ذات سره د معامله ده چې د هغه د چا په حسن څه او نه د مرګ نه خشته بچ کیدی شي او نه ته بدرنګ بچ کیدی شي چې ټیم راغی خشته په هلکانو کې که حسندار هلک دی او که جینۍ ده که د 20 کالو کې ډز ورکه او که 40 کې ډز ورکه او که 80 ته ورسېدل بعضې وخت کې حسین او خشته زر مړ شي او بدرنګ 100 او 1.5 ته ورسېږي دا په رقم پکې نشته مونږ بېوسه یو نو مشر چې کم پکې خشته انسان هغه وي سلام علیکم واپس ته راځي وی بله ډله دې ولیدله دا سپینګیري هغې ورلل ای د بادشاه زویه مونږ راغلی یو جرګه م راوستې ده ځکه بعضې وخت کې انسان د جرګې نه مجبوره شي مونږ جرګه راوستې ده که ته په جرګه باندې جمدی کېږې نو مونږ الله له جرګه راوستې ده ولې چې مونږ هم در پسې خفه یو بادشاه هم در پسې ډېر زیات خفه دی افسوس د مرګ داسې یو شی دی چې هغې په جرګه هم سړی دی نه خلاصېږي که ډېرې جرګې م ورته وکړې که نه کلا اذا بلغت التراقیه وقیل من را وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى یوم څنګه دی الى ربک یومئذ المساق کله چې مړی ته ساره وخېږي که نه نو خلک وایي من را هلکه څوک تعویزګر شته که نشته دمګرې والا وګوره چې دم پې واچوي چې جوړ شي والتفت الساق بالساق
بس بیا پنډی د پنډی سره ملو شي، پنډی د پنډی سره ملو شي او سا د مرۍ نه وځي او وظن انه الفراق. دلته علما لیکي چې ځوان د یقین په معنا دی، د پوره یقین راغی چې بس پلار نه لاړم، زوی نه لاړم، رور نه لاړم او د کور نه ووتم، بیا په دې کور زما واپس قدم نشته. داسې ده که نه؟ دا سړي ته اله لګي، دا مړی کور کې وشي سړي ته هر سره یاد شي. والد صاحب زمونږ چې کله جنازه ایستله یو عجیبه کیفیت په ما راغی، دغه لږ ساعت کې دا الله را طرف نه وي. جنازه چې وته خولې نه مې دا لفظ ووته، الله دې معافي وکړي، ما وې باس نن نه دې اوت واپس په دې دروازه بیا نه راځي. داسې ده که نه ده؟ کم کور چې چا جوړ کړی دی او د مرګ په قدم ته اوت، دغه کور له بیا واپس نه راځي، بس ختم. هغه خپل بستر پاتې شو، هغې له بیا واپس نه راځي. خو د مرګ جنازه چې اوتله بس دا اخري وتل دي، دوباره بیا د خپلو بچو لا، د خپل پلار لا، د خپل رور لا او د خپلې ښځې لا او د خپل خاوند لا د انسان دوباره نشي راتلی. خبره ختم. د مارونو ډېره لویه د افسوس خبره ده، مونږ غافل یو. الهاکم التکاثر، غفلت کې پراته یو. بهر کیف وی چې هغه دغه ورته وایي چې هغه بوډاګان چې مونږ جرګه راوستې ده، په جرګه بعضې وخت کې انسان حاجت پوره کی. افسوس معامله د مرګ دی، د هغې ذات سره ده چې هغه د مرګ په مسله کې جرګه هم نه مني. وی بیا داسې خلق ورلل چې هغې قیمتي اعلی هارونه، قیمتي جواهرات په کاسو کې نیولې او د دولت انبارونو والا خلق ورلل. بادشاہ سلامت زویا ته مړې او مونږ در پسې خپه یو، مال هم راوړی دی، که ته په رشوت جم دی کېږي د ټول روم دولت تانه قربان. افسوس مرګ او د مرګ معامله هغې ذات سره ده چې په هغې سړی په پیسو هم نه کېږي. بیا وی تا ولیدل چې یو چاقو چوبند لښکر لګیا دی، هغه خپل سلوټونه وکړل، ورغلل. بادشاه زویا مونږ لښکر راوستی دی، جنګ کوو ستا دپاره، ځانونه وجنو چې ته واپس جم دی شې، مونږ هم خفه یو، بادشاه هم در پسې خفه دی. افسوس معامله د هغه ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا لښکر د ماشي برابر قیمت نه لري. داسې ده که نه؟ لښکر یو سکند کې چې الله وغواړي هر څه به دړې وړې کړي، برباد به کړي. بیا بادشاه ورغې سره د وزیرانو، بچې ما خو اره وسه وکړه، ما حسن راوسته، جرګه مې راوسته، ډاکټري مې راوسته او طاقت مې راوسته، لوی لښکر او د هغې نه علاوه مال دولت مې راوړه. خو افسوس او افسوس چې د مرګ نه واپس جمدې کېدل شته دی نه، نو زه څوک مونږ بې بسه یو. آینده کال پتا زمونږ سلام د کال پس به بیا راځو. حسن بصري وي دی دا قصه کوي دا وزیر صاحب، او زه دې سوچ کې پرېوتم چې واقعي مونږ خو د دنیا د مال غافل کړي، دا خو حقیقت دی. سړی چې د ځمکې لاندې شو دا خو حقیقت دی، نه مال بچ کولی شي او چې کوم مال یې ګټلی دی هغه ته پاتې، نه عزت بچ کولی شي، نه علم بچ کولی شي، او نه د دنیا دا بنگلې بچ کولی شي، او نه د دنیا دا کلاشنکوف بچ کولی شي، او نه ډاکټري بچ کولی شي. دا خو سړی چې واقعي لاړ بس خو لاړه. خدای خبر تا سره ملاقات کیږي او که نه، او چې کله به کیږي. که ام مسلمان مړ دی او تم مسلمان مړ شوی، ممکن د ملاقات به وشي یو وخت کې، او که هغه کافر لاړ الله دې وساتي، یا هغه مسلمان تلی طور پسې کافر لاړې، خو بس همیشه دپاره دروازه د ملاقات بنده شوه. څه پته لګي د زندګۍ، څه پته لګي د خاتمې، څه پته لګي. پروردګار دې زموږ خاتمه بالایمان وګرځوي. زما وروڼو حسن بصري وایي چې ده دا خبره وکړه چې بس لاړم سلام علیکم، پاس مې خپه واړو له هغه وزیر صاحب مې چېرته ځې؟ تا خو وایې چې زه بادشاه سره ملاقات به کوم د هرقل سره، هغه نه د ټیم اخلم. وی بس نه مې اوس ستا ملګرتیا په کار ده او نه د بادشاه. بس زما خو سترګې وغړېدلې، زما خو سترګې وغړېدلې. دا مونږ چې دا جنازه په دا مړي کوو، نو مونږ په دا کور په جومات کې ولې نه کوو؟ لکه دلته جنازه کېږي که نه، دلته ولې نه کوو؟ مقبرې له به ځو. او بیا شریعت وی نبی علیہ السلام فرمایی چې جنازه دې په مړي وکړه، ورسره ایثار شه تر دفنه پورې، چې 2 قیراته ثواب دې وشي. دې کې څه فایده ده؟ اوړي کې به هم مقبرې له ځې او ورسره به ایثارېږي، او په ژمي کې به هم ځې ایثارېږي به، وخت هم ضایع شو. دا دې دپاره چې دا مړی په خپلو لاسونو یوسې، او دا مړی په خپلو لاسونو قبر ته ښکته کړي، او دا مقبره کې د پلار وویني چې او بابا مې ماغه دې پروت دی، رور وویني چې رور مې ماغه دې پروت دی،
او کور والا مو ویني چې هغه دې پروت دی او بچی مو ویني چې هغه دې پروت دی، زه مور پسې را روانم چې ته عبرت والے عبرت کفا بالموت واعظا عبرت والے. نو حسن بصری عبرت واغشت چې عبرت یې واغشت څه ته جوړ شو جناب یو د په علاقه کې یو سړی دی ابو عمر، یو ګناه ته شو قرآن ته هیر شو. قرآن یادول ګران کار دی، قرآن یادو ساته ګوري. قرآن یادول مستحب دی، سنت دی، یاد ساتل فرض دی، واجب دی. یادولو کې دومره ثواب نشته لکه چې په یرولو کې څونه ګناه ده. نو قرآن ته هیر شو، چې قرآن ته هیر شو اوس هم چې داسې څه مسله پیښه چې خلک یو عالم پسې لاړ شي، یو نیک سړي پسې راشي. دغه زمانه کې حسن بصري نیک سړی ولا راغی صاحب قرآن نه دا غلطی مې شوې، دا ګناه مې کړې ده. نو دا بزرګانو په خوا به د علماو بزرګانو سړی له غوندې کړاو چې لږ یو کړو مه چې آینده دپاره داسې نه کوي. وی لاړ شه مکې مکرمې ته، هلته یو جومات دی په مینا کې، مسجد خیف ورته وایي، خیف بني کنانه دغه علاقې نوم دی. هلته زما یو استاد ناست دی، هغه ته ووایه دعا به درله وکړي، الله به درته قرآن دا یاد کړي. دی پیاده لاړ، صاحبه د بصرې نه عراق نه دا خو بلا مزل دی. مکې مکرمې ته ورسېد، دی پخپله وایي چې مکې مکرمې ته ورسېدم، بیا هغه مینا هغه جومات ته لاړم، وی د مازدیګر وخت نه لږ مخکې ورسېدم. وی چې ور ورسېدم نو هغه چې کوم سړی راته خو تپوس مې وکړ د نوم وی چې دا محراب کې ناست دغه سړی. خو ما وی چې ودرېږه دا خرش دی، څوک ته دعا غواړي، څوک ورسره لاس میلاوي، ملاقاتونه شروع دي، ودرېږه چې مونځ وشي زه به ورشم. وی یو سړی راغی د مانځه نه مخکې سپین څادر یې په سره چولې، خو ما ونه پېژن، ما ته شا وه، ده سره لاس میلاو که واپس لاو. وی چې ما مونځ وکړه، زه ورغلم ورته کېناستم، ما ورته خپله مدعا ووي چې صاحب د عراق د بصرې نه راغلی یم او ما نه قرآن شریف حافظ م عمیق قرآن مې هیر شوی دی، ګناه شوې ده او ګناه مې توبه ایستې ده، او ته د خدای دپاره ما ته کلمه وښایه، وظیفه وښایه چې ما ته الله واپس هغه قرآن را یاد کړي. وی ده زما د ده په زنګون د الله ستاسې ښه ودرې، وی ده دا سر داسې اسمان ته اوچت کړه، او چې سر یې راښکته کړي، ما ته چې سوچ وکړه، وی چې سوچ مې وکړه قرآن مې یاد و، واپس الله را یاد کړی. او تپوس یې رانه وکړه چې توبه دې مضبوطه ایستې ده که نه؟ ما چې او صاحب بس زه معافي غواړم، بیا به نه کوم دا ګناه چې مې کړی ده پستومانه. وی ما ته وی چې عراق نه چا راولېږلې؟ بصرې نه. مې چې صاحب حسن بصري. یاره وی په حسن دی الله رحم وکړي، په دنیا کې زه خلکو کې مشهور کړم. دا وختي دا سړی ولیده، دا چې د مانځه نه مخکې سپین څادر والا ما سره میلاو شو، جومات نه وته. وی مې صاحب ومیلید خو ما ته شا و، مې نه پېژن. خو تعجب مې په دې وکړه چې دې سړي مونځ ونه کړه او د جومات نه د مانځه نه مخکې ووته. وی دا حسن بصري و که نه؟ دا حسن بصري و، دا هر مانځه نه مخکې د عراق د بصرې نه دلته راځي او ما سره ملاقات کوي، د جمع مانځه له بیا ځان بصرې عراق ته رسوي. دیس باندې عام سړی د دې دنیا د سوټو دا مازغه چې چا په عقل کې وي، هغه خو دماغ عقل ته ګوري. ډېر خلک خو د عقل د وجې نه ګمراهان شوي دي. هو دا کم ځای کېږي، دا جي د عقل کم ځای مني. طوی الزمان او طوی المکان دا لوی باب دی، لوی دروازه ده، لوی باب دی چې بعضې وخت انسان ته الله یو کرامت او شرافت ورکي، لږ کار ډېر کار په لږ وخت کې او ډېر کار په لږه زمانه کې او په لږ وخت کې کول، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لږ وخت کې په سکندونو په حساب کې بیت المقدس ته یا معراج ته رسېږي. دا د انسان خپل اختیار هم نی، الله له کې واچوي. دې ته کرامت وایي. کرامت د سړي اختیاري نی، الله کله وغواړي چې صادر کړي، چې ونه غواړي نه صادرېږي. نو چا دې تپوس وکړو دې مرتبې ته په څو رسېدلې؟ وی دې مرتبې ته هغې د بادشاه د زوی د مرګ په عبرت را ورسېدلو. زمارونو دنیا ګټل ګناه نه ده، بالکل ګټه. رزق حلال ګټل عبادت ته په دا نوټ هم درته لیکلي دي، او دا مفهوم دی د حدیث. حلال رزق ګټل او خپلو بچو له روزي حلاله ګټل بېشکه کوه، او جومات به جوړ کې، لار به جوړه کې، غریب سره امداد به وکې، حج به وکې، عمره به وکې، نور چې اسم نی د بل د سوال نه خو پې بچې که نه، د بل د احتیاج نه خو پې بچې که نه. چې جامه دې پې ځان له واخېسته او د جامه کې لمونځ وکړې، دې کې دې ثواب دی. او که کور ته دې بچو له بینګلی راوړې، ټماټر دې راوړل، اوم دا نیت کوه چې دا ثواب ګټم. نبی علیہ السلام فرمایي کمن وړی چې د ښځې په خوله کې اچې، دې کې دې اجر او ثواب دی. هر شي چې غوټه کور ته وړې، لکه دا وایه وی دا ثواب ګټم.
صدقه کوم په دې خپلو بچو په دې ښځه دا فرض صدقه را د هغې ثواب د نفلي نه زیات دی. نو مال دولت ګټل ګناه نه د حضرت عثمان ته مونږ عثمان غني وایو، دا غني لفظ ورته مونږ لقب یې ښودی. حضرت عثمان ذو النورین رضی الله عنه د ډېر مال دولت خاوند و. تبوک غزا کې 3 میسې لښکر سامان ټول د مهیا کړی دی. عبدالرحمن ابن عوف د ډېر لوی مال دولت خاوند و. لیکن رونو مال او دولت د آخرت په مقابله کې مقصد به نه ګرځی. بس که د آخرت ګټه راله مال بال ته قربانې، او که کوم ځای کې د الله او د رسول دا ستا مال پکار شو چې زکات ورکا دا د هغه پکار دی، ضرور به یې له ورکا. حج در باندې فرض شو دا د هغه پکار دی چې دا مال ولګوه. جومات جوړېږي یا لار جوړېږي یا بل مسکین ګاونډي دی یا یتیمانان دي دا هغوی غریبانان دي دا د الله پکار دی دی له ورکا. نو بیا به دا مال باندې بروسه نه ساتي، دا به هلته قربانې. زما رونو ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یو سړی دی دا سوچو کې مونږ دې ته ګورو چې څونه مال به د مرګ نه پس پاتې شي مانه، په دې کې مونږ ټول پراته یو. څو بنګلې به والم او څونه موټرې به والم او څونه کارخانې به والم او څومره جایدادونه به والم، دا خو تا نه پاتې دي که نه. نو مونږ وروستو ته ګورو چې دونه شی ډېر کم چې مانه وروستو پاتې شي. شریعت وایي ټیک ده وګټه، بچو ته هم پرېږده نفقه پکې شته، ثواب پکې شته، پرېږده بچو ته خیر دی. خو مخکې ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دې ته مو ګوره چې مخکې مې څه شی ولېږه، ځکه ته چې کوم شي له روانې زیات حاجت خو د هغې ته دی که نه. نو ما د ابوهریره رضی الله عنه خبره درته ونه کړله چې د مرګ په وخت کې جلل او ورته وایي ملګری ولې جاړې د خپل دوست سره محبوب سره ملاقات دې کېږي؟ وی سفر ډېر اوږد دی، سامان را سره کم دی. نو چې حضرت ابوهریره دا وایي نو موږ پکې کم کوجاګان یو. زما رونو دنیا ګټه حلاله حرامه نه ګورئ. نمبر 1 وګټه دنیا بچولم ورکه، نفقه وګټه، نصوتم وګټه، بچولم وګټه ممنوع نه دی. خو اخرت لا مخکې ځان لولېږه چې کوم خواته ور روانې هغه لار ځان ته خشته که. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی راغې سوال یې که، سوال رونو ګورې حرام دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته آواز کوي دې خوا راشه. دا سوال ولې کې؟ حضور پاک مبارک فرمایي چې کم سړی په دنیا کې سوال کوي د قیامت پر ورځ به د ده په دې مخ د غوښې ټوټنې اډوکې به ښکاري. او دا سوالګرې سړی په دنیا کې هم ځان له مخ زخمي کوي، ځکه خلکو ته بې حیا غوندې ښکاري. او په آخرت کې خو ما درته وو چې تش اډوکي پنجرې او غوښه پکې نی، دا به څومره بد شکل او بدنما ښکاري. الله دې مو ساتي. زمونږ بعضې خلک په دې کوڅو کې دا ملنګان ګرځي، کچکول وسري او د خلکو نه خیر راغونډئ، سوال کوي خیر غونډئ. او زمونږ خلک بعضې خلک ورته په ډېر لوی نظر ګوري. هلکه شریعت ته به ګورو، د پیغمبر علیه السلام وینا ته به ګورو. کم سړی چې سوالګر دا حرام خور دی، چې سړی حرام خور شو او سوال کوي دا لوی سړی د کم ځای نه شو. کم سړی چې سوال کوي او د کوڅو نه خیر راغونډئ او چغه وایي خیر راکې، او کچکول په کچکول دا حرام ګورې نه حلالېږي چې ګنې کچکول کې دې واچو نو دا به حلال شي، او که نه کچکول کې دې نه اچولې نو دا به مرداری. او نه د یو زیارت او د یو نیک سړي په نوم ګورې حرام حلالېږي. دا وایي دا پیر بابا کچکول دی او د هغه دپاره غواړم. او څوک وایي دا د کاکا صاحب دی، او څوک وایي دا د اټک بابا دی، او څوک وایي دا د کوواټ بابا دی، او دا راکې او کوڅه په کوڅه کچکول غونډئ. د اچا په نوم هم حرام نه حلالېږي. دا یاد ساتئ، دا زما خبره نه ده، دا د حضور پاک مبارک د وینا معنا مې درته ذکر کړه. که حرامو باندې سړی د دنیا کلمې وای او ته په حرامو د دنیا د الله نوم والې او د پیغمبر نوم والې او د نیکانو اولیاء او صالحینو نوم والې، ځان دې نورم برباد کړ. نو کم سړی چې کوڅه په کوڅه ګرځي، چا سره بیزو د شړنګی او ګډی او چا سره بل شی د شړنګی او کوڅه په کوڅه د زیارت نوم اخلي او حرام مال د سوال راغونډی او مونږ ټکې نه کوي چرسونه سکي، دا د خدای په نید مردار دی. دا نیک عمل حلال خور نه، دا حرام خور دی.
دا پیسه مرداره پیسه ده. نو هغه سړي سوال کو نبی علیہ السلام ورته وی کور در څخه رسه نشته، شا به لاړ شه ورشه کور در که رسه دي. نو یو زوړ څادر و شړی او یو زوړ د لرګي جامو دی راوړل. نبی علیہ السلام مبارک وی دا به ما نه څوک والي، خرڅولی وله. یو صحابي وی دا صاحب ظالم په 1 روپۍ په 1 درهم. نبی علیہ السلام وفرمایل من یزید، دا روپۍ نه به زیات څوک ورکي بولی پې کوله، لکه زمونږ دا خلک چې بولی کوي دا بولی جایز ده. بل صحابي وی صاحب دې لپې نور سامانم واخله، وی قسم دی چې دا حلال مال چې تا په خپلو لاسونو وګټه دا د هغې حرامو نه د الله په نزد ډېر بهتر دی، د کم په وجه چې د قیامت په ورځ به ستا په مخ د غوښې یو ټوکړه هم ني.